کری اخلي جهاد دا ګوره جهاد دی کلی په کلی به سره په ولي مال خرج کوم دا جهاد دی کوم او تبو ته په دې ایت باندې راوړی چې قرآن تفسیر کوي کنه کوي جهاد عام شو کنه تفسیر چې کوم د قرآن چې کوم دی کوي کنه کوي نو سورې توبه په راوړی چې جهاد نه ورته جهاد دی هم ان الله استجارت دی کنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه سبب به سره وکړي یو قال الله خدای کوي دا په راوړی دا دا ځوانان دي چې په الله جل جلاله باندې خرج شي نو بیا ببل څخه خرج دی شي طالبانو دا اولیاء دي چې کوم دي بل څه کې نشي غسر نه په پیسو غسر شي نه په بچای غسر شي باندې نه خرج شي ځکه دې په خدای باندې وزل چې کوم دي خرج کړی شي چې کوم دي او هغه کاروبار چې کوم د تجارت مکمل شوی دی په پیسو باندې نه خرڅي مولیان چې کوم خرڅي دا دغه چې دي خرڅي نه دي نو شي چې خرڅي نه به خلک یې څوک پر راپېښ شو بس چا وو او چې شي خرڅي په داسې شی باندې خرڅي چې دغه نه باندې قیمت چا سوي نه بیا به خرڅي شي هم پس نه چې دا پیسې چې د منبر په سر باندې ودا کوي استاد یو چې اولیا خرڅي وي دي هغه غریب په پوي نه په خبره باندې جنم دی لکه زم چې لکه غب بروسته لګو کنه نو زما غب سره علمي غب د دلایل غب چې تفصیلی جن بیان چې کوم دی او ته د پښتنو غب شروع کې چې کوم اشاره کړو ورشتیا چې هغه د پښتنو جدا غب دی او زه چې غب بل کوم دا د دلایل چې کوم تفصیلی بیان دی کله زه دمو چې غب وایي کنه یو د علماء غب دی یو د جهالاو غب دی یو د فساق او فجار غب دی زه خو تاسو تقسیمات کوم غواړم غب وایي چې کوم دی نو څنګه چې دا وایي چې لکه مولوی شه به دې کوي څنګه به دې سعودي خرڅي یا لکه زړه په قران وایي نو په قران هو کوی نه کنه بس دا ګوره بیا د دې ګستاخی کې جګم ده کته ګوره طالبانو خدای په دې موږ د ادب نصیب کې بیا د شته کې دا کتلې ودا بیا د باندې مناظره وسنه کوي مې کوم دې تکړه یې کوم دا دې باندې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة مؤمنا تاسو داخل شئ په اسلام کې ټولو باندې هغه کتابو چې دسه د خپل دین باندې خبره به چې به احتیاط کاوه چې کوم دا غیرونه کوم منسوخ شوی دی چې کوم الله جل جلاله فرمایي په اسلام کې کلی تور صدا داخل شي چې صدق اسلام خبره ټول یو معنی د خپل دین مکمل طریقې سره تاسو منسوخ شوی مکمل پرې دا وي شیخی هغه دا چې د قران حدیث سره موافق وي بطنی شیخی چې کوم نه غا شیخی نه غوړي هم دې شیخی وکوله خو لیکن خپل ځان نه دی قران موافق حدیث موافق بالکل مکمل طریقې سره داخل شي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري ما کوئ د نقش قدم د شیطان دغه د وسوسو اتباع ما کوئ انه بشک ذلکم تاسو د پرادون دشمن د مبین ښکارا کوونکی د خپل دشمنایو فإن ظلمتم کجره تاسو خطا شې من بعد ما جاءتكم البينات پس دا غل چې تاسو ترغلې ښکارا دلایل فعلموا تاسو یقین کوئ ان الله بشک الله جل جلاله عزیز غالب و حکیم حکمت والده ہر کار کے اللہ جل جلاله حکمت بھی حل ينظرون دا مخالفین انتظار نہ کوي الا مگر دې خبره آیات يهم الله وشرش الله جل جلاله امر في ظلل من الغمام ظلل ظلل سیبان ته ویل کې لکه څنګه چې چکر سوز لپاره جوړ دي دې سیبانونو په شکل کې چې کوم دې ورځ راشي او عذاب راشي لکه فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا باران لو کې ځکه نه کې عذاب وکړي دا ورته په صورت کې راشي والملائکه او فرشته د عذاب راشي په کوی امر او کې سره کړی شي امر د عذاب د دې بزدي خبر انتظار ده بس وإلى الله ترجع الأمور خاص الله جل جلاله تبرجو د ټولو کارونو کول شي قیامت ورځ پته لګي سلبني اسرائیل د حبیبه تاسو کو د بنی اسرائیل نا کم اتیناهم سمر مور کړی ویتا من آیت بینا د معجزه حرام آیت سمانه وکم دلیل به سورۃ بنی اسرائیل پیش کوو د سورۃ بنی اسرائیل کې تاسو نمبر لیکل لري نمبر 101 یوصل یو جکم دې ولقد آتينا موسى تسعة بينات فاسأل بني إسرائيل ان سما سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 101 یوصل او یو نمبر آیات ومن يبدل نعمت الله جاء بدل کو نعمت الله جل جلاله من بعد ما جاءت فزغنا چې تراغله فإن الله بشک الله جل جلاله شدید العقاب سخت عذاب ورکول والده زینا خیسکړی شوی دی للذین کسانو لپاره کفرو چې انکار کړی خپل نبی د تعلیماتو نام څه شی او د خیسکړی شوی الحیات دنیا دنیوي چا او د خیسکړی شیطان او د خیسکړی وزین لهم الشیطان اعمالهم سورۃ انفال نحم صفر
ويسخرون دي مسخرې کې من الذين آمنوا کسانو پورې مسخرې کوي چې یقین کړی د خپل نبی په تعلیمات باندې والذین اتقوا کسان چې تقوا کړي کو فرشي میدان ساتل فوقهم الذين بربدي يوم القيامه قیامت پر باندې والله يرزق الله جل جلاله رزق ور په من يشاء او چاته چې اراده وشي شرع قائد بغیر حساب بغیر د حساب نه په نسبت د بندگانو سره په نسبت د بندگانو سره بغیر د حساب نه طالبانو خیال ساتي چاندن بګي واچولا ضروری چاند دا کچره دا ونه لګو درو د په کلام کې لازميږي لہذا چاند فرض وکنه تاسو دی وایي کوي خو پدې باندې موږ آیات تشکوخه آیات کې بچاندا چاو د آیات نه او مستی باندې کوو چې کنه مجبورې د وجنا چې نقصان راځي استحاله راځي چې کنه نبي موږ چاندا چاو اوس کې چې موږ دې تیرا چاندا باندې چاو د خدای په کلام کې دروغ راځي د خدای په کلام کې دروغ نشته محل لې خدای کوي خیر موږ به کوم دې آیات پدې باندې د سورۃ رعد پېښ کوو چې کوم یاد لیکلې دي سورۃ رعد آیت نمبر 8 اتم نمبر وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار نقول الله جل جلاله په دې باندې هر شی په مقدار شو بغیر حساب نشو بلکې په حساب شو سورۃ رعد آیت نمبر 8 د الله سم صفه نورم بګشتام ابراهيم والا راو آیت نمبر 4 تعودوا نعمت الله دا بل خبره چې د بندگانو په نسبت باندې بغیر د حساب نه ده په دې باندې دلیل دا خو په دې دلیل شو کنه چې د خدای په نسبت باندې په حساب دي په مقدار دي په دې باندې موږ اتم نمبر د سورۃ رعد ولیکو په دې خبره باندې دلیل چې د بندگانو په نسبت باندې به حساب ده دوه خبرې دي ښه یو دا چې الله جل جلاله په باندې په مقدار ده په حساب ده دا پرم آیت نمبر 8 ولیکو او دا خبره چې د بندگانو په نسبت باندې به حساب هغه د پر آیت نمبر 3 د رشم سورې ابراهیم سورۃ ابراهیم د الله سمسی 12 او آیت نمبر 3 د رشم وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها کچرتا سو د الله جل جلاله نعمتونه حساب کې نه شي شمار کولای به شمار به حساب شو او په دیواله خبره باندې یو دلیل بل موږ د سورۃ النحل والے لیکلې ده جزاک الله سورۃ النحل کې آیت نمبر 9 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اندازه باندې ګور او په سورۃ حجر ده جزاک الله حجر کې څوم نمبر ده 21 الصبر دا 18 نمبر چې کوم لیکل لیکنه 19 هغه هم لیکو نه حل کې هغه په سبا هغه بده باندې وین ته تو نعمت الله لا تحصوها هغه هم لیکل نه حل کې دا آیت ده وین ته تو نعمت الله لا تحصوها دا سورۃ النحل کې 18 نمبر 18 ده 13 نمبر آیت سورۃ النحل سپارہ چې کوم ده 13 حجر رحمولی کو چې الله جل جلاله رزق په مقدار ورته حجر والا آیت نمبر 21 ته حجر دی کنه خو تاسو په شته طالبانو چې دا چاندا فرضي و ځکه چې دلته موږ دا قاعده نه لور بغیر حساب نو د سورۃ النحل سره تعارض راځي حجر سره تعارض راځي ابراهيم او د سورۃ رعد سره تعارض راځي هغه دوړ په چې ټول کار خراب نشود کنه طالبانو مخکې ګوره طالبانو کم ده کې طالبانو چې به غیر حساب راځي دا ته تیا صاحب بس دې نمبر به لیکي چې دا نمبر راوړل دا تاسو لیکل وکړئ کم ده کې به غیر حساب قرآن کې راغلی دی بس دې نمبر به لیکي بس دې باندې تاسو لیکل وکړئ په خپل به مخه درځي نو پوه شئ دا د کمپیوټر بټن چې وایي کنه نمبر باندې ټول مخه راشي کنه نو خبره به اسانه شي که په هر یو باندې لیکل کنه بیا به او قصه ولېږم کله ګوره طالبانو کان الناس خلق امه واحده یوړلا فبعث الله النبیین فصلی کې اختلاف شروع شو کفر شروع شو دا نوح علیہ السلام زمانہ کې چې کوم ده دا بت پرستی شروع شوه او سورۃ نوح کې راغلی تفصیل راځي فبعث الله النبیین فصلی کې الله جل جلاله انبیاء علیہ السلام مبشرین نذیر ورکون کی چاته
مومنان ته بجنن سره ومنذرین ير ورکونکي کافران ته په عذاب سره جهنم سره انزل معهم الكتاب او نازل کړي سره کتاب الحق په حق سره ليحكم چې فیصله وکړي الله جل جلاله الذي بين الناس فما بين خلقو کې په مختلفو فی تاسو کې چې دې په اختلاف کړي او مختلف او اختلاف نه کړي فی بده کې الا الذين مگر هغه کسانو اختلاف کړي او تو چې ته علم ورکړي شو دې من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غنه چراغلو دي تا اختارم دلائل دا ولې دي اختلاف شروع کړو باغیم بینهم دا باغیم بینهم طالبانو کار خرابای بدلی چې کوم دې حسد او جنا دا کار خرابای دي نه پوش خدای پاک بیا کسانو ته چې زده وینا په وجه باندې اختلافات کې نه د خدای پاک حق نه نصیب کړي قران ته چې کني بس خالی بچی نه وته کته د خلک کې نه کړي د زما عقیده د قران به ثابتوم نو کافر بشي نه ځان تسلیم کې قران حدیث ته او قران حدیث د خر نه موایا د خر نه بدتر نه موایا د کافر نه موایا چې کوم قوانین دي چې کوم د شریعت او طریقت والے د هر یو نبی د سم خدای په اړه لګره شریعت او طریقت والے د څه کس نه وای نو بیا ته ګوره چې اسلام سره کفر سره حق سره باطل سره وزام بلاول سباګه شي ځکه چې لا یمسو الا المطهر ظاهر باطن مو د صفا کې د نکینا حسد باندې ثابت ګوره چې تا د خدای په هدایت کوي کنه چې تا د بار قران فرقان دې کنه هدایت دې او رحمت دې کنه دې خواري مهنت چې کنه محبت ادب سره بکینه او سکه به ادبي کنه بي ادب محرومان از فضل رب خدای باندې موږ ادب محبت نصیب فهذا الله الذين امنوا افسرت والله جل جلاله هذا ساند جری یقین کړه د خپل نبی په تعلیمات باندې لمختلفو فی هغه څه چې دې په خلاف کړه من حق د حق نه د خدای هدایت کړه دې په خپل اراده سره والله يهدي من يشاء الله جل جلاله هدایت کوي من يشاء چاته چې اراده وشي اول ته طالبانو متعلق شو بلا واسطه هر به درګنم الى صراط مستقيم طرف د سم لارې هر به در راغی کنه مراد د څه ده انسان مطلوب ده ام حسبتم آیاتاسو گمان گوی ان تدخل الجنت چتاسو بداخل شی جنت ولما یاتکم لا ترخص فورند راغله تاسو ته مثل الذين حالات دا کسانو خلو چې تیر شي دي من قبلكم مختصاص مستهم البأساء چې مسکړو لرا تکلیفونو والضراء او مرضونو وزلزلوا او دې چې خزول شي د تکلیف د وجنا حتا تراو ته پورې یقول الرسول چې رسول دا د زمانه والذین آمنوا او هغه څنګه چې یقین کړو ما هو د اسراء سی ویلې مقوله د قول متى نصر الله یعنی متى یجیء نصر الله کله به راځي د الله جل جلاله امداد فعل هذا شوی دی کنه الا خبردار ان نصر الله قریب بشکا امداد الله جل جلاله نږدې دا کار سارو سره شو کم دې دا خو مدني حالت یا ولني کنه دا یو توار نه واکه چې تکلیفونه براسي دی وای دا تکلیفونه بیا را لګي څنګه سورۃ احزاب کې کوم دي هنالک المبتل هنالک بتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سورۃ احزاب یو شتمه سباره دا تکلیفونه برا لګم دې چې کوم نه فسر راځي چې کوم نه دسي امداد راځي چې يهود ټول چپه هوګیم راوړل سم نمبر ده کله کلام نه اخیره صفه ده اخیره پاول ده یو شتمه سباره سورۃ احزاب هنالک بتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آیت نمبر 11 یو لسم نمبر آیت سورۃ احزاب داغه نه پس بیا چې امداد راغی چې امداد راغی چې سم امداد راغی طوفان راغی کټه ماټه چې نه بسترې وټه شو چې کم ده خیمه چپا شو چې کم ده او بیا چې کوم موزیرانو د سر د طرف نه ذبح کړی څنګه امداد راغی بالکل مدینه منوره پاکه شوې موزیان نه وسخت نه پس کنه چې پتا یار او د ملاو شوی دا وته نه ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا دا جنگ احزاب کې حضور سمبرک دوه کاڼي په خټه پورې تړلې یو صاحب خټه پورته کړې قربان دولې کې د لاس ما کانه کړې نه ویل سم لمن مبارک پورته کوي ما ته ور ما څو تړلې یا لکه افغانیا تا خیال له تفصیل وګوره چې په دې سیاست کې دا حواله تا ته مې د سیاست کې دا حواله ماره سلې چې دا شیو کاني تړلې پروس کله تا خیال وکړه چې بعضی مجاله چې دا کنه کاني نه دي چې کوم دا بدلی چې کوم د خبرې د قرآن او حدیث دغه باندې کابله وګوره د تفسیر د سورۃ احزاب نه ده کابله وګوره پښتو ده چې ښکارا چې کوم د سیاست کې دا حواله ټول ماره سلې سره د مشکا دا وره مشکا دا کوم د حواله مسره وړي چې څنګه جو کاني نه به سم دوه چې کوم ده نه پس سره لګیم سمجھے نه امداد بیا راغی
عمر فاروق رضی الله عنه باندې فرمایي په موږ په کشور والا ماړو شو کنه چې کله خیبر فتح شوی هغه وخت پورې کوم دې ولګي ته تکلیف چې کم دې دا سمنداري دا چې ته شابه بچ شي را کته ګورې طالبانو موږ بدلی اجتهادونه په قران او په حديث کې نه منو ثابت ده په قران حديث باندې دا بدلی اجتهادات دې بدلی تعبیرات ودا کان نه واسه چې کوم دې صدر شي کنه تاسو د پټای ویلې خېټه ته تړلا وای نه صریحي لفظ راغلی دی کوم دی حجرین چې کوم دی ښکارې لیکي چې یو کانه دو کانی باقي مخکې پکې کوته مو واچي کانی سره پاره تړل دي دغه د خدای په دې کوم دی راز او حکمت ته کې فعل الحکیم لا يحلو حضور علیہ السلام حکیم دی کنه الحکیم دی کاغه مبارک فرمایي چې یو لوټه خېټه پورې وتړه چې کوم دی نو هغه لوټه وبیا سکے کار وکړي دی چې کوم دی چې کوم غرض لپاره وتړه بس کار وکړي نه جانم وګوره تاسو لږ کانی په خېټه پورې وتړه تر کار نه کوي اری بګي دې کوم دې ادب محبت وغس پرې باندې زموږ نصیب ان مع العسر يسرا ان مع العسر ختمه نه پرې ته مجه کم دې نو دغه بجه کم دې پرو دې کم دې بس ری وانټه باندې سارے پنځ پرې باندې سارے چنه باندې سارے او بیا بارمان کې وخت بدلنا تله دې کته ګورې طالبانو سخت تیر وای سخت نه پس بیا رات راځي سخت قرآن کې د سنې راغلی چې ان مع العسر يسرا دا څه نشته دا ګور صاحب دا خبره کوي کنه سخت نه پس برات راځي يسالونك تعالی وتفوس کې زما حبيب ماذا ينفقون شدید خرج کی طالبانو خرج اعلی فائدہ کې چې بځې شي کنه چې ته خرج کوې به فائدہ کوي ځکه غزه ورته محل ورته کوي چې محل خبره کو خیرات صدقه هغه چې په محل باندې ولې کده څنګه دا اوس قرآن چې کوم ته قرآن وای په دې خرج کړه الخرج دی کنه او سم چې کوم دی خرج دی د الله په لار کې د ثوابونه روان دي په درې مصیبات درې مصیبات راځي یو روپۍ په ثواب باندې 200 روپۍ باندې دا غنه مخکې والله دعای کو لمن یشاء پدې کې تخرجو کې چې خدای تعالی بدلې په دنیا درکې کړه درکې وما انفقت من شيء فهو يخلفه کته ګورې طالبانو خدای موږ ټول سخیان کی او په دین باندې خرج کول ولې خدای موږ جوړ قلوه زما هي وما انفقت ما جتا سو خرج کوي انفقت ماضي ده کنه دا دیوانو امانه سکی مضارع ولې ما دا وجنهم من خیر د سمالنا فلل والدین مور خپل د پاره طالبانو مور خپل باندې صدقه کی او ډول صدقه ده خدای نفلي صدقه ده فرضي صدقات چې کوم دي په اصول غرو باندې تاسو کوم کوي والاقربین نور خپلوان باندې یتیمان باندې مسکینان باندې او ابن السبیل مسافر باندې هو ما تفعلوا من خير هوکار چې تاسو خیر نه کوي فإن الله به علیم بشک الله جل جلاله باغی باندې خپه ده كتب عليكم القتال فرض کړی بتا سو باندې جنگ دا د حدیث 10 پیره بیان وای دا قتال لا بس ګرځي دي دا فقای بیان ورځي په دا جهاد منسوخ شوی دی او کره لكم مودا مکروه لګی تاسو ته پد قضا په شرط طبيعت اور سره کوم جنگ د چا خوښ نه وي ځکه سری ویني دي جیم له سرور کوي کې بکم وهو وعسى وكره لكم وعسى قريبا ان تكرهوا شيئا تاسو به یو شی بد غنئ او هو خير لكم دا پتا زبر سوي ډېر بهتر اوس دا صحابه کرامو جنگونه کړی کنه تر قیامت به داګه نامه زنده باد ده کنه تر قیامت به داګه کوم متبعين رضي الله عنهم ورضوا ثمر اعزاز هغه ته ملاوته وعسى قريبا ان تحبوا شيئا جتا سو به شیخ او خویل کې بسترې ګرځور خوراکو نسکا کو نه خبره کول او هو شر لكم دا پتا زبر شر وی دې نه کا کرام طرفي او تاسو به نه اله بسترې نه تاوي ګراته ویلې والله يعلم الله جل جلاله يعلم فوق وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ طالبان یو نقطه درته بیان کړم او ضروري نقطه به مطلب نقطه به دا بدبختان ځکه د شیخ القرآن او پیغمبر په غیب نبیږي دغه نه دا دعوا شو کنه او دلیل په دې باندې فرمایي وي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دې کې سومسی باردا شلم اوله صفه سورۃ النمل دای دعوا او دای دلیل نو موږ به تجکم دې سپیره مخله بس سپیره سپیره ورکه کنه چې د دلایل وخت یا بدایل په وخت په ولا بدایل بس دغه خو بعد وخت د دلایل بعد وخت د موتول جوابي بس فبهد الذي كفر خبر روان ته به مګم فبهد الذي كفر زه څه بس بعد وخت د دلایل بعد وخت کنه د موتول جواب دی نو دا خنزیر بچی نه څنګه شرمه چې دا د حضور سم توحید دی چې پیغمبر سم بغایب نه دی او حواله خو به ذکر معرفت القرآن ولا کوم چې بیا دی بیا فتوا باندې خدا سره فتوا د ذکر کنه اخر اسلامي خبره فلان در اثر کې چې ته غټ جاهل
ته سم جاهل چې کوم دا دعوه شو کنه دا څه شي شو دا ستا دعوه شو که تنده راو چې تنده مرا چاو تام دا وایي خو دلیل دی به زم دا وخت هم دلیل به قرآن نه ویم کنه کله دا ونه ویم بیا ما نه کنه تا دا وکیو چې پیغمبر نه پیږي دا غیر باندې دلیل دی زکه چې ته جاهل ته نه پیږي دلیل به د قرآن نه ویم کومه دا ونه په مخ راته لاړ راته کنه دا څه دا شیخ کنه دلیل وو دا کوي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله جل جلاله کوئی تاسو نه پیږي ودا قرآن دې کیسه ځان له خبره ده قرآن دې څه دي څو کو چې تاسو نه پیږي بیا دا ګستاخ جاهل زه ته چې ته جاهل نه پیږي دلیل پېښ کوم والله يعلم دعوا دلیل سره تطبیق لري کنه پرې کاوه زه کوم چې کوم دی دا قرآن نه مانی زه جاهل شیخ القرآن یې وجه کوم دایم دومره کتابونه مې ویلي قرآن وایي چې ته نه پیږي ودې کوي بیا بس زه بازار روان دي په دې اوله سپاره کې بیا روان دي والله يعلم صلی الله علیه وسلم کې بیا روان دي بازار نه بوته د سټاپو د ځای ورته خدای وایي چې کنه پیږي ته جاهل قرآن نه د دلیل درته ودې کوي کزان د بار علم ثابتې چې کوم د قرآن خلاف راځي کنه راځي موږ چې حضور اسلام د بار ثابتو چې کوم د قرآن نه ثابتو قرآن نے ثابت ہوگا نا کو تطبیق ورکو گا نا مکی جدا کو مدنی جدا کو اڑان دے رستا کو اڑان دے جم دے معلوم کو رستا معلوم کو تطبیق ورکو هغه تطبیق چې قانوني تطبیق کوئی تفسیر نو ورکړې ورته چې چا کړې چې کوم دې کته څنګه دا نو دا صحیح خبره سره طالبانو چې سره نه خدای پاک پويږي هغه شان بندن دي والله يعلم خدای پاک پويږي وانتم لا تعلمون څنګه نه پويږي څنګه خدای پاک پويږي دا چې بندن نه پويږي خبره یې مطلب سره چې خدای پاک وایي دا چې بنده پويږي بیا نو موږ هم دا سره چې الله جل جلاله پويږي چې کوم نه داري بنده نه پويږي کنه موږ د انبياء علیهم السلام د لپاره هغه علم ثابتو چې سره د خدای په لپاره ثابتو که فرق ثابتو او چې فرق نشي چې کوم دې کوي هغه د لپاره فتوا تاسو زده کړی دا 100 نمبر صفحه ده 329 فتاوا سوچ تمیز نشي کوي خدای د بنده صفات در باندې دا څه دوال او مودل په تدوال او مودل چې د نبی له سام صفات او د خدای په صفات فرق نشي کولای موږ ثابتو قرآن ثابت کړي شرقای ثابت کړي شرقای لیکلي د بنده علم چې کوم د خدای په علم سره بالکل په یو وجه د وجوه سم مماثلت نه لري تباين ده تباين پیژنې شرقای سری کوي حواله د پرتی دي چې کوم ده الله جل جلاله د بنده علم د بنده علم د مخلوق علم د خدای په علم سره په یو وجه د وجوه سم مماثلت نه لري بلکې تباين کوي دي تاسو ما ثابت کړی د خدای علم قدیم نه د بنده غوښه ده تباين ده کنه د خدای په علم چې واجب ده د بنده غا ممکن کې تباين ده کنه واسره شته د خدای علم ذاتی ده د بنده غوښه ده د خدای په علم چې کوم غیر متنه دی بنداغه او ګذرته وجه تقسیم د ذاتی اته ایشا کړه دی دا اته کړه دی یا لکه نسلی کې دا تقسیم دی خدای تقسیم نه مې اتایو دا اتایو ذاتی تقسیم نه مانی او ته دا تقسیم تا کړه وای مانه دې کړه کوم نه وته ځان پر علم درې کنه لري منی کنه منی ځکه عالم مګن مناظره ترغه مناظره اسلام او ول ستل مناظره مې ګټلې ها علم چا در کړه دی علم چا در کړی خدای ور کړی علم الانسان ما لم يعلم وته وسوای دا ستا علم چې ته ځان منی دا ستا علم ذاتی دی که اتای دی که ذاتی کافر کیږي کنه او که اتای ورته دی بیا دا فصا بدل مدعا جن وجد خطر ته کېره چې جاهلا او ان کنه حدیث کې راته وخوي دا پلار د حدیث دروازه بخاری حدیث ته حواله دشته مشکات اول ځل کې مشتا نبی له سم صبر مای چې انما انا قاسم والله انما انا قاسم الله حواله چې کوم پروس کې متواده کوي حواله سه ستو ټول پرتی دا چې کوم حدیث کوم کتاب کې راغلی سره د مشکات د پرتی ځانه ته واسه انما انا قاسم والله نبی له سم د علم چاور کړي نو ساتای وو توای کنه وو نور علم به چاور ته لاندې راي سره وي ته ځان لپاره علم نه کنه منه کمنی چې نه ذاتی نه کاټای دي که ذاتی کافر لړ بلنه خپل فتوا پر راتاو کړي کاټای فسبت المدة خدای کوي بس کته ګورې طالبان موږ نه ویل سم د پر ځان باندې کنه دا وي تا د پر علم الانسان ما لم يعلم ټیک شو وعلمك ما لم تكن تعلم کته ګورې طالبان دا خاطوب دی نه وړاندو کبانو څه وخت لګولې کنه
پلانته کبان او خړې وبې کوم دی نو ځکه په ګډ وړو سر دی وس په خپل خبرو کې وایي ته حساب دی چې تاسو د خیره سره چیلې چې پوره کی ان شاء الله کوم چیلې چې پوره کی تاسو په ایمان سم جوړ شوی د خیره دې په خپل دلایل ورته نو صرف په خپل خبرو کې سره او بس شرمای بس د دې شرمول jihad د طالبانو دې زده کول jihad دی د حضور سم په دې کې ګستاخی کوي د دې عزت کول شرمنده کول رسوا کول چې کوم دي پرتوک دي صلی غنه چې کوم دي عوام او مخکې چې کوم دي خلک پرتوک رانه وسته کنه نو دا jihad دی چې کوم دي کته ګوره طالبانو دا حضور سم په ادب په سره کې دي چې موږ د حضور سم په ادب ونس غلو به د حضور سم کلمه ولې وایو کله څنګه دا خدای په دې موږ د رښتینو سنیان جوړ کړي اره خیراتونه ساتونه چې کوم دي سنیان نه ګوره خم نه خو یو مسله دا راکاږي به کوو د خیره څخه خدمت دغه نه دی ګورې خم خدمت دا دی ګورې خم کله ګورې طالبانو خبر تم خیال کړه چې وته ته جاهل دعوا شو دلیل به یې ته خو ما توجیه نو کو دا وته مو چې سوځي شیخ یاد کا وستا شیخ جاهل دا وته دعوت کړه دلیل وته دا وایي تاسو ما شیخ په ادب وکړه مستاخر وکړه بیا دا مستاخه خرابه ته حضور اسلام ته نه په نسبت کړه په ادب نه غني او دا ستا شیخ چې کوم د پس کویږي پس نه کوي هغه په ادب غني وزتا ته په دوه در کوم چې څوک د حضور اسلام په ادب کې حکم یې سره بس او ستا په خپل کتابونو کې زتا ته فتوی در کومه خپل کتابونو کې چې څه شه ده ولې د زنا حرامي ده څوک چې په ادب کوي څوک چې پیغمبر اسلام نه کوي کوم ده او دا اجتهاد نه کوي استا په کتابونو کې وزتا ته ثابتوم چې څوک نه به سم په ادب کوي دا ولې د زنا حرامي ده ستاره دیوبند په کتابونو کې به درته خیم زاد السید صفحه نمبر 25 زاد السید صفحه نمبر 25 کې لیکلي ولې د زنا حرامي لس لعنتونه به خدای تعالی ولي زاد السید 25 نمبر صفحه دا بازار کې ملاوي ګرکوټه کتاب ده 7-10 روپے 15 روپے پورې ملاوي زاد السید حکیم صاحب کتاب ده حکیم صاحب کتاب ده او دا طالبانو فضائل اعمال کې هم شته فضائل درود نه ده ایک هم داشته وستا سو درېوان په کتاب کې درته وخم څو بیا دې کې دا ولې زینا حرامي ده فضائل درود کې کدا ګورې طالبانو ا دلیل د قران پیش کړه سورته نون نهشتمه سپاره نه حضور سم به ادبي او به ادبي نه کوي خپل شیخ به ادبي ورته به ادبي کوي کدا ګوره طالبانو خدای په دې منګه حضور اسلام باندې غیرت کول والا جوړ دی امین دیوای یسالونک تعالی تبوس کې زما حبیبان شهر الحرام د میاشت د احترام باره کې قتال فی چې دې کې جنگ څنګه ده تبوس کې اعتراضان تبوس کې وستا صاحب چې جنگ کړه اشهر الحرم کې کړه کله زما حبیبا قتال فی کبیر جنگ کول پدې کې لوی ګناه دا وسدون عن سبیل الله وقفشم وسدون من کول عن سبیل الله د الله جل جلاله د لار نام خلق مؤمنان من کول هو کفر به او الله جل جلاله باندې کفر دغه په وحدانیت باندې کفر والمسجد الحرام خلق د مسجد الحرام نه من کول و اخراج اهله وسل اهل مسجد الحرام چې مؤمنان دي منه د مسجد الحرام نه صاحب کرام په وسره مجبور اگله کنه اکبر او زیاد لوی دی ان الله د الله جل جلاله په باندې من باندې فتوی لګي ځان د خیر نشته بدبختو هو والفتنه فتنه کفر او شرک اکبر او زیاد لوی دی من القتل د قتل نه ځان ته خیر نه کوي چې د خدای په کور کې درې سو شپته بوتانه مدرولې دي ولا يزالون همیشه د بار بوی دا د مکه کافران مشرکان یقاتلونکم تاسو را وجنګ کوي حتا تر دې پورې يردوکم چې تاسو واپس ان دینکم تاسو دا دیننا وګوره چې کوم دې صرف کې یقاتلونکم وکلا دا پتا سو ګرځي خو انستطاعوا کچره دې وسوشه هو څه خدای نه بارای واسه خدای برنګ غنو چې کوم ازل برخه چې کوم صحیح وا په اسلام مشهور شي ازل برخه خوروا کم زده ورسل جهنم تواسل او شروع بچا باندې شوی ابو جهل باندې شوی جنگ بدر کې او یا سټ اوسه مردار شوی کوی ته ور چپا کړو قصه سے مې موتا کې د خیر سام روانه ده ان شاء الله مسی پارا ول فوق ان شاء الله کې ژوند دی خیر کدا ګوره طالبانو و مې ير تعالی سوچ واپس منکم استاسنان دي استاسد دین نه پیمود دی او پات شمړ شو او کافرون دی حال کې دې کفر کوونګو فاولای کم دا کسان حبتت اعمال مزایشی اعمال لوي په دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې اولای کم دا کسان اصحاب النار صاحبان د اور دي صاحبان دي کنه طالبان تقسیم دي صاحبان دا څه په غب کې تقسیم ومانه کنه غب وایي کنه صاحبان د اور دي هم فیا خالدون دي په دې کې همیشه د پاره خدای پاره
زمونږ وساتي ان الذين بشکا کسان عملو چې یقین کړي په سمانه یقین کړي شرقه دو سو جنګ وکړه د حضور اسلام په تعلیمات باندې یقین کړي ولذین کسان هاجروا چې هجرت کړي الله جل جلاله د دین لپاره وطن پرې کړی وجاهدوا جهاد کړي نو صحابه بیا چې جهاد دي سره وکړه کنه ټول جهاد کوي په سبیل الله د الله جل جلاله فلارک اولئکم دو کسان يرجون رحمت الله دی امید ساتي د الله جل جلاله رحمت والله غفور الله جل جلاله خبرون کې رحیم مهربان په مؤمنانو باندې خدای پدې موږ به داخلي یا يسالونک دانا په تاسو کې زما حبیبان الخمر د شراب مبارک او المیسر د جواری مبارک طالبان اندادا فن نمبر 2 مدخم شراب مبارک سلور آیتونه راغلي هم سلور د فیدی اول نمبر د فاجه د دې مبارک را نازل شوی دا آیت سورته نحل صلی الله علیه وسلم بار راوړی ویل کوي اول نمبر 68 نمبر آیت وشپته نمبر آیت سورته النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دا اول د مبارک نازل شوی دی وشپته نمبر آیت 14 نمبر سپارہ وشو سورة النحل صلی اللہ علیہ وسلم سپارہ وش پہ نمبر آیت ہو گیا طالبان دا دویم نمبر شو هم يسألونك عن الخمر والميسر دا سوم شو دویم نمبر دریم نمبر سورة النساء آیت نمبر 43 خوشو مازه بارے کې مازه پټم کې دغه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نمازه پټم کې بند شو نور اجازه درې صالح سورۃ النساء دا زمان سپارا آیت نمبر 3 هغه بل ځکه نه حل والا دی کنه هغه د نه حل او سلورم د اخري طالبانو سورۃ مائده کې راغلي دا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نوے نمبر آیت دیکھو آیت نمبر 9 مائده او متی پارا دا آخری دفعہ دا بالکل چاٹائی ماٹائی ٹول ایک چھپا ہو گیا چاٹائی ماٹائی ماتا شفا خود تدریجان ایک بڑے کارو گو خود اسے کہ ایک دم راگا لے بیا بکار دا نصاریان چه دا نصار داڑا گو اسے تدریجان دلائی گو ہوتا ہے اخیر باتی واؤڑی گو رکھا او کہ ایک دم شنو مشکل بشی پھر پسر میں دل راجی اور رو ایک ہموا ہوئے بیا با ٹھیک شو کر اسے ایک دم بند کی بے کار ہوتا جوڑی گیا ہوتا کہتا گو رہی طالبان خدا ټول خواهش ته چاو عمر فاروق وګورئ دا مطالبه دا چاوي دا اخیری مطالبه وای اوس زرازی ما بس اوس خوشاله شم چې کم دی اخیری دا بجلاله کنه وای اوس کار وشوي اوس عمر فاروق ډېر په طبيعت کې کم دی کدا ګورئ طالبانو قولوا لما حبوا فيهما اسم كبير بدی دوڑو کے جواری کے او شراب کے گناہ لوی دا منافع للناس او بدی کے فوائد دی دفع دخل کو پلک واخ ډیر شوړه حاصل لگی غنم واسمهما اکبر او گناہ دے لوی دا زیادہ لوی دا سشنا من نفع ما دا نفع دے دوڑنا ويسالونك تعالی ودبوس کے زماہی و ماذا ينفقون چمنگا سب خرچ کو دے کم څومره مال خرچ قل العفو تو زماہی بچتا سو خرچ کے زیاتی چې کوم دی د بچو نه فقره چې کوم زیاتی شي دا خیرات کوي ولې ځکه چې د بچو نه فقط څه شي فرض ده روان دی دې بیا مګر روان بچو نه فقط فرض ده چې فرض سره وزګار چې به څه کوي بیا نفل نه کوي نو طالبان تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا حماران ټول المال د الله په لار کې ولګوا او دلیل کې څه پیش کړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا پیسې دې هلکه دا غي خصوصیت ده هغه کې دومره صلاحیت او دومره استعداد پاره کې او دغه بچو کې او چې دا کار کولای شتا کې دومره استعداد نشو نبی له سم تاسو کې کور کې د صبر خدا وې دا الله جل جلاله دا غیر حبیب مینا مې پرې خو دا نو طالبان هغه دومره کمال تر رسیدلی چې دا الله جل جلاله او دا غیر حبیب په مینا پایدل
وذکرک للمشتاق خیر شراب وكل شراب دون الشراب. په دې ځای باندې علماء څه لیکلي مجاهدین به ګوره وایي کوم مجاهدین چې کوم شیلې کې چې کوم په چلو کې بدی سره یو ګډو په دیجه نه پښمنی ټیم کې چې دا پښمنی ثواب ته ملاوي شي یو ګډو باندې بروجه ماته صدا بارا چې ثواب دې کاری وته ملاوي شي چیرې تیر کې خوراک نه کوي دا پس پای دا پمینه پای وذکر کله مشتاق خیر و شراب و کل شراب دونه وته پس پای تا په خېټه پورې پښا پورې ستړلې او په سر دې ستړلې او بچی دې پس باندې پای بدبخت عمر فاروق چې کوم دغه نه مال راوړم دغه جنگ یو صاحب راغی د سرو زرو ټوکړه وسو نبی رسول په شغ باندې گزار دا راوی فرمایي دا کس واپس په لګیدل دا به زخمی شه هغه کې دومره استعداد او نبی رسول مو ته چې تاسو یو کس په کور کې څه بیا مونږ راوړې به خرج کوي سبا بیا محتاج بیا په سوال کوي بیا ګور یو کې ساده چې کوم دی خو یو ساده څنګه کو عمر فاروق نه نیم قبول کو دغه ټول قبول کو هغه په سبا نه پایدل شو الله دا حبیب په مینا باندې پایدل شو ته په سبا پایته په ستوګونو پای بدل باندې پای به غیرت ابو بکر صدیق زدان به غیرت برابر ہے چې کوم تا دا پر قرآن څه فرمایي وایس الونک ماذا ينفقون قل العفو چې کوم زیاتی چې د څه شي نه بچو د نفقه نه حج خدای پاک لار ده کنه دا اوسته چې وتزودوا ولله علی الناس حج البيت من استطاع تاسو ماشاءالله فقہ کتابونه کې ویلي چې حج وکړه کې چې تاسو د بچو نه په اول سٹاک پرې د لو خرچه دراتلو خرچه الته پاتې کېدو خرچه به سره سوي وتزودوا فإن خير زاد التقوى بیا به حج لازم خدای په لات کې والده نه چې بس توکل پکار دی جاهلا كذلك امدارك يبين الله بيان الله جل جلاله لكم الآيات تاسو څه شی بیانوي جزاك الله بیان د احکامات وبره وشوګرم سیاسي وخت نه پته لګي تاسو احکامات بیانوي لعلكم تتفکرون د باندې تاسو سوچ فکر وکړئ هر ځای کې راځي معنا غلط نه کوي کنه سوچ فکر باندې بځي کنه په دنیا په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې چې دنیا څه ده فانی د آخرت څه ده باقی ده نو فانی د بار خوري پکاده کې باقی ده بار تاسو سوچ د خاتون په څه یو مقصد پیسې سره بار لګي دنیا نه بار او تاسو سره بار لګي آخرت ته بار لګي بس پیسې د خپل باندې وګین انما الاعمال بالنیات پیسو د بار ختم نه کوي ویس الونک عن الیتاما تا نه پته پوس کې زما حجب یتیمان مبارک قل وما حیب اسلام لهم خیر اصلاح کول لري د پاره خیر لري د پاره اصلاح خیر ده وان تو خالتهم کتا سو دې خپل مال ګډوډ کې چې کوم دې فیخوانکم تاسو روریان دي سمجھلو دې راوي خرچه چې جدا برداشت کې چې کوم خرچه زیات کی تیل هم زیات لګي ګیس هم زیات لګي وړي وخت خرچه ډېر زیات کیږي او مکه سي کې چې کوم نو خرچه بد نیم پني مکه مشي او په خاص سره سبا دې خیر خوای اسلام باندې چاغه دم پیدا شي موږ ته هم پیدا شي او بعض کسان داسي او بعض کسان داسي چې موټه پراشه غړي دوکا خلکو راوږي چې موږ خپل خرچه کوو کنه ماس کې یتیم مال لګړه زور کوي چې کوم نه خبر دا والله يعلم الله جل جو کوئی پچ باندې کوئی دې په مفسد باندې چې دې مفسد دې یتیم مال ختمه دې مېرن مسلمه قیامت ورځ روانه ده چې کوم حساب کتاب په یتیم مال له خړلې ده چې ستا حوالو کې مال استره سره د مشکات چې کوم نبی رسول فرمایي د یتیم مال خړل چې کوم ده دا د مهلکات نه ده اجتنبوا السبع الموبقات و چې زونه مهلکات هغه نظامو سره خاص کر قابل ذکر پکې د یتیم مال خړل اس خاطیانو ته خیال لګا نو ایراوړې چې قبض کوی یتیم مال قبض کوي چې کوم ده بیرته ولور د باندې بګرا شي چې نه بګز دکړې وي قبض وکړو کو بیرته ولور هغه جاهل ته مالک نه دی تاسو شي بدل او چې ما وهبتم قبل ته وخت پسګه کې ته مالک دې مال نه یې کوم ده څنګه بدل واخی ظالم اولې ګرسه چاغه مالک نو شبل ته سبا خيږي او خلق ولا پسترګو کې خاورې چولې کوم وس بل فرض طالبانو کدا یتیم عاقل پوی دے نابالغ یتیم نابالغ تا وي دې زما مال له ما ته شرط را کو بابا پس خیرات کې اسقاط دی نور الانوار سوي دا باطل لدا د دې یتیم اجازه سره باطل له توزیع ترویح سره کړی دا باطل له د یتیم مال چې کوم یتیم پلار هم نشي خرج کولای پلار دا اجازه نشته چې د یتیم مال نکته دا اجازه نشي د یتیم مال نه چپچ لکه مور او پښه یتیم دی کنه او پلار چې بدل د برخه د نه بسوي لګي په دې مور پسې مور مړ شي یتیم نه کوم پلار نشي کولای اصول وي او نه چې کوم د هغه چې نکته اجازه کولای شي او نه چې د قوله ولا تر چې کنه ملک سره اجازه نشي کولای بالکل خپل مال دی لګي بس وي اسقاط خپل مال قرض نه دی کړی هغه قرض خبر نه بدبخته ولکه الله جل جلاله فرمای ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا خبره کار نه کیو وسيصلون
سورۃ نساء کته ګورې طالبانو پته باندې ولې یتیمانو مال دګړه زور کوي نه اسقاط حرام جدا کا اسقاط لازم جدا کا خلاف اولا جدا کا او چې کوم مستحب هغه جدا کا کنه قران سفر مې ولا تلبسوا الحق بالباطل مسخه کار دی کنه حرام پکشته کنيشته مکروه شته کنيشته فرض واجب شته کنيشته دا اسقاط یو شرعي مسله نه ده پدې کې براو نارواوي کنه به کنه بس ټول راوړي چې څوک اسقاط کوي چې کوم د خیرات کې دا سني و الا واقعي خارجي او دا وې څه ده چې کومه مستحب او مستحب باندې کوم څه کافر کی فتوا ورکی کتاب کې و الا واقعي خارجي سوچ دا نه کې واقعي خارجي قرآن سے فرمائے ولا تلبسوا الحق بالباطل کته ګوره طالبانو خدای باندې منګه صحیح جگم دے اصلاح نصیب کی کہ حق جدا کو باطل جدا کو نا اسقاط کم روانہ رواشتہ کم مو جگم دے مليانو پتیارے کے ساتھ لوں خلق نہ پے بے سوال مناظرہ شی مناظرہ کسی د چرګانو جنگي سحر شي بیگاشي او فیصله راونه نه دې ځکه چې هغه باندې راو پورې خطه ټول ته ناراو دي ټول چې لازم ورته وي کار خرابي کته ګوره طالبانو ولو شاء الله قد الله جل جلاله اراده شي لعنتکم تاسبه مشقت کې اچولې لیکن خدای په تاسو باندې سختی را نو ست تاسو مرانه مکوي ان الله عزیز بیشک اللہ جل جلالہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ولا تنکحوا المشرکات تاسو په نکاح باندې مور تاسو نکاح مکه ولې چاسرا مشرکو زنانه وسرا حتی تر دې پورې من نچدا سو کی یقین وکي د حضور الله اسلام په تعلیمات باندې مشرک سره نکاح نکي ولا امه کته ګوره ولا امه مؤمنه خما خبين ز مؤمنه خیر دا بهتر من مشرکتن د سنا د مشرکن طالبانو امه مؤمنه موصوف صفت مبتدا ہو گیا کنه اموانس دیگا نا 43 پکې ښکاری دا خیر څه شه خبر ده کافی شریف کې تاسو ویل چې مبتدا خبر تر موږ تذکیر تانیس کې موافقه ضروری ده لکه یو ډول مستاق یو دی کنه دا خبره چې یا ساتي د خادمه بیا تفصیل کړی دا بار شرایط دي چې کله خبر ټیم د اسم تفضیلی مستعمل په میر سجا پکې مفرد تسنیه جمع وغیرہ پکې برابر الصلاه خیر من النوم خیر من طالبان کته ګوره طالبانو ولو عجبتکم اگر چې تعجب کوي چې تاسو لرا دغه حسن مال جمال نسب حسب دا کار باندې کوي ولا تنکحوا المشرکین تاسو پنیکا باندې مور کوي مشرکان نارینه وتا شیخ په جنہ کوي حتی درې پوری یومینو چې یقین وکي ولا عبد المؤمن خامخا عبد المؤمن مره چا مؤمن دا خیر بهتر ده جان بهتر ده من مشرکین نه مشرک نه ولا عجبکم مگر چې دا تعجب کا چیتا سو یا مالدار دے حسن و جمال اور سے چلے بلا اور پس کے کلا گنہ بے جہنمیان دی دے جہنم خشاب رہے گا وقود الناس والحجارہ کی ترش اولئک دعوا کسان کافرون یدعون الی النار دی دعوت چلے دعوت کی دعوت کم زیادہ چلے دا سو پوش چلا کہ دعوت کی تقسیم شتا کافر ہم داعی دعوت چلے جے کم دعوت کی اقسام است جو با دلیل ہے بے دلیل ہے مسلمان دعوت جدا نہ کافر دعوت جدا دغه دعوت دی والله الله جل جلاله دعوت ورکه خلق ته ال جنہ جنت دغه دعوت طالبانو دا هم دعوت دی والمغفرت بخشش طرف ته باذن خپل اراده سره خدای سوګرا لګره وداعيا الى الله باذن وسراجا منيرا هغه دعوت دی طالبانو خو بيد دلیل کوي هم سمنا پرو سورۃ یوسف 108 نمبر آیت ہے سورۃ یوسف 11 سپارہ آیت نمبر 108 قلوا ذما حبیب هذه سبیلی دا زمانہ دا ادعو الى الله خلق الله تدعوتهم على بصیرت فسسرا فدلیل سرا مشرعی دلیل دعوت شکم دے بس باندې په دلیل باندې مبنی هم او دا شیطان دعوت هغه به دلیل دی خاص سورۃ ابراهیم کې بیا راځي سورۃ ابراهیم کې یا الله سم سی بارے کہ وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم را بشکا دیوان شیطان دعوت روانډیان هم دعوت چلے خو به دلیل کم ځای خلک دعوت کې اعلان دی هغه مرکز اخیری اجتماع ته خلک دعوت کوي ويبين بيان الله جل جلاله آیات احکامات بل الناس خلق تعالی لعلهم دفارد چدی یتذکرون فنشد قبل طالبان ما دا غوري دا اوله برخه ده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن دایت کلمه چې کوم ده عام ده مخصوص البعض ده دایت سره عام او دا عام چې ته مخصوص کې چې کوم ده یو قسم د څه شي ده
نسخ دی کنه یا به خبر متواتر سره خبر مشهور سره یا به قرآن سره چې کوم نقید ته لګي نو عام مخصوص البعض بشي کنه و دې کې نو دې پر تاسو آیت نمبر لیکل دی چې کوم دی چې الله جل جلاله زمونږه د پاره د اهل کتابو چې نه کوي دا حلال کړي اهل کتاب مشرکان دي عزیر ابن الله ولا مشرکان دي کنه عیسی علیه السلام چې الله جل جلاله مشرکان دي کنه دا چا موږ لپاره حلال کړي الله جل جلاله حلال کړي دا مشرکان دي او مشرکان سره نکاح ناروا ده دا مخکې د غرض نازل شوی سورۃ النساء سوم نمبر آیت ده آیت نمبر 5 مائده آیت نمبر سورۃ مائده کې سوم نمبر ده 3 نمبر آیت جی سوی الله جل جلاله والمحصنات دا محصنات زنانه چې کوم دي د مؤمنانو نه تاسو لپاره پاک دامنې چایز دی راوته والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هغه پاک دامنې خزه مردار نه غوړي خچ آیت نمبر 5 مائده آیت نمبر 5 سورۃ مائده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب دا شو طالبانو عام مخصوص البعض هغه مشرکان دي شک پکې نه کوي دې په دې قرآن دغه باندې आवाज پړې ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين په دې باندې تعریف کړي که واستوي چې دا څنګه به شنو دا څنګه مګو دا د شارع کا د شدار او دا ناروا ده کویږي لګړې وخیاله لګړې چيري حاله لګړې خنزيره وای حرام کړي دا ول بګه ملټاوا پوه مؤمن دې چې په ول بګه نه راټي سبق آمنا وسلمنا صدقنا بکې کله ګورې طالبانو دا لري حق دې ويسالونك تعالى وتفوس زما حيوان المحيض حيض بارك مكتب دې کتاب حيض بارك له سختي کوله کوټه جدا بستر جدا کاسار څخه کوله جدا دي کوم زنانو د اسلام ډېر حقوق ورکړي دي کوم قل زما حيوا هو اذن لا فلتدا فاعتزل النساء تاسو اعتزال وکړه زنانو نه اړخت شي ډډه شي چې کوم د فلم محيض په مدد حيض کې کسيرو زيو کا عشره وی کنه او کا اپتوي چې کوم تاسو مليزا ویل لري کنه ولا تقربوا النار تم دې کې گئو سمندر جمع په حتا دا دې پورې ورنه چپا کې شي طالبان حتا ورنه تاسو شاشي ویل لري کنه سورې مې دا کوم څه ولګي چې کله په عشره باندې بند شاو بس طهارت راغی تخفیف دې په دې لپس کې تشدید نشته کنه نو یا ضرورت نه کله شي چې کله الله سورې باندې راشه بس مطلق ویل بند شا دا د ګڼو په حساب باندې لیکم دې حساب برابر شو دې کې یې په دغه کې په ورځ کې چې کوم دې 100 غنټې 24 لسو کې ولا زره برګه چې کم ده 240 کینه 240 غنټې دې برابر شي بس داغه نه پس دا پاګه شو بغیر د غسل نه او بغیر د تیمم نه بغیر د مانزه د وخت تیر د استاد لپاره اتیان جایز ده مباح ده محترم ولې ځکه چې ان الله يحب التوابين یو ځکه نه بهتر یو جواز ولا بهتر او جواز کې فرق دی ولا دا حالت کې چې صفای نه کړته شروع شي نو بیا به څنګه بچي خو کیمرا باندې ګندې لو خېم ګندې بستر به مسخای دې ګندې پټکې به څنګه خیر دې جامې به مسخای دا بازارې دې ګندې بنیاد دې بنیاد ګندې شروع شوه او کو خاصه صفای نه پس څنګه نو بیا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خیر او بل کړه کې سره غلې تشدید سره غلې یا طهارنا نای کله مبالغه دې دا به کله شي چې کله د لاسو په کم باندې شي بیا به خاصه به کله راشي یا ولنګي ته مو وایي یا دې نو ذالک یو مسبق قرض ورځي ته مو ته باندې تر څو نو مسبق قرض شو کنه نو ذالک دې کنه دا صفای خراب بیا تا د پاره دې نه چي شاشه دې کنه کله ګوره طالبانو قلوا زما حجبا وازن فلعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن كل شيء هي فاتشي فاتوهن تاسرات لغيرت من حيث امركم الله حيث طالبان دا ظرف مکان دی تاسو ویل کړه دا هغه ځای چې تاسو الله جل جلاله امر کړی را روان دی ان الله بیشک الله جل جلاله يحب التوابين فخير توبه یسونګي ويحب المتطهرين محبت غیر صفائی کو صفائی باندې متطهرين جوړ کی حدیث کرا دی اشکال حدیث دین دی ان الله جمیل ويحب الجمال نساؤکم حرث لكم زنان استاسو د پاره کوم دی زړه فصل حرث طالبانو چې کنه دا حال لګنه دا فصل په پټی کې کنه ذکر د حال دا فصل حال شو د پټی شې محل شو ذکر د حال مراد محل دا مجازي مرسل زه د فصل کنه ذکر د حال مراد
او د فصل نه مراد نه را فصل سم کاروانده د دنیا د آخرت بهترینه توخه بچي صالح چې کوم د صدقه جاریه چې کوم ده دا چې کوم د زید چې فصل ولد صالح ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا بیان دی ګوره فاتوا حرثكم تاسورا للغي زيادة حرث زيادة فصلتا أنا شئتم كيف شئتم نور الأنوار فمن أين بني هم راجي جكم لهم يا مريم أنا لكي أين لكم زيادة نور راجي كنا أو أنا يكون لي ولد جكم ده أنا يكون لي غلام بمعنى كيف جكم ده نتدل بسوا معنى شوي مشترك دو معنى شوي ولان درو سبب غوري كنا غلط ولا ورته نا ولان دې ستر شو زيادة فصل جكم ده زيادة فصل جكم ده ما ده غورم ولان دې کې رسته ده زيادة فصل ولان دې کې رسته وي ولان دې کنه بس نو تعلیم د څه شو کې شو تعلیم د محاله ناشو غره خیال ساتي هغه لپاره چې کوم ده حدیثونه چې کوم دشتا آیتونه شتا چې په دوبر کې راتک چې کوم ده حرام ده په دې کې د نور انوار په اجتهاد باندې چې اعتراض کړي نو حاشیه والا جواب کړی دی چې کوم اجتهاد وکړي کنه حرمت لیواته د مکه سره راځو کړي حاشیه والا جواب کړي حاشیه والا دا وی چې مراد ده چې کوم انوار بابا یادې حرمت لیواته او لیواته د خپل زنانو سره وي د دې نه مراد ده هغه توجیم باطل ده ځکه چې حرمت د خپل زنانو سره لیواته تام د قران نه ثابت آیتونه روانه کله سمو په درشمه کې کوم ده هغه نه ثابت چې کوم ده او د حدیث نه هم چې کوم ده ثابت ذکر نبی علیہ السلام فرمائے چاچے کاہن ترا تک کو یا خپل زوجے ترا تک په دوبر کې کوم له کو کاهن دراغه او داغه تصدیق او یې خپل زوجې ته په دوبر کې راته کو فقط برئت مما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم بل راغله فقط کفرم راغله طالبان حرام شو کنه شو خپل زوجې سره کوم له الکانه خو ثابت دی کوم نه حاشیه ولا توجیه خطا شو کنه کله څنګه دا قرآن حدیث نه بالکل ثابت اجماع ثابت تعلیم د کیفیت دی کوم نه تعلیم د محالو نشته کدا ګوره طالبانو وقدموا لانفسكم تاسوران د نظام لپاره عمل صالح لکه د عمل صالح څه چې ورته بسم الله وتوای ورخه اعوذ بالله و بسم الله و حب حیا و باطل کی کارو کا ولد صالح بدل خدای پاک درکی اعوذ بالله و بسم الله پر خاص بسم الله کنا اللهم جنب الشیطان و جنب الشیطان فيما رزقتنا وقت الانزال بیا صدوا اللهم لا تجل الشیطان فيما رزقتنا نصیبا دا دیو بس شیطان چپا ہو گیا کمرے دلاڑے کمرے ورتے بند کر تے چپا ہو گیا کو ته داخل بسم الله دې چپا ہو گیا بل لاړ شپه بار شو د خیره ودې کې بیا به تر قیامت پورې پدې باندې نظر صحیح بیا نه به انسی نه به جنني چې نه څور باندې شي ګمراه کولېږي په بنیاد زموږ خطا وی چې کوم د خسته کګه چی بیا تعمیر خطا شي کار خراب دي کوم ډېر په لسر مې سره دغه خو کار خراب شي شونډه کګي کوم کله څنګه په لسر یې نو خراب دی لکه دیوال ورځي او په لسر راټیږي ځکه بنیاد غلط دی نو بنیاد طالبانو چې کوم کسان ودونه کړی هغه ته مخه خیر کی چې نه دې کړی دی خبر ته خیر ساده ګوره قرآن دې او حدیث دې ګوره سره په حضور سم سنت دندې شي ما کې تقوا شي زما محفوظ سم سترګې مړې شي نفس موړ شي کوم دې او د غلط زګون نه نظم نظر کنټرول شي نبی رسول فرمایي چې نکاح کو نیم دین خپل محفوظ کو مشکات دې نمبر او باقي دې کې خپل پاک نه وي دې غرض د پاره تاسو کوي ودونه چې کوم دی او باقي دې کوم د اکثر خلک نفس خوشاله کو د پاره خواهش پر کول د پاره کار کوي دې دا کار نه کوي کته ګوره طالبانو واتقوا الله الله جل جلاله نو دې د سنت او خیال ساتي د خواهشات تابعداري مکوي وعلموا تاسو یقین وکي انکم ملاقو چې بشک الله جل جلاله سربتا سملا ویدونکي او بشر المؤمنین مؤمنان تزهر ورکا پدې باندې خوش خبري ولا ورکا ولا تجعلوا الله تاسو مگر الله جل جلاله عرضه الايمانكم دال د بار د شي خپل قسمونه سمله چې په راو باندې قسمونه کوي ما قسم کړه دا کار نه کوم دا کار نه کوي ان تبرو د کلام مقدر ده الله تبرو الله چې نه کې باندې کوي باندې ټیک کول باندې قسم مکو نبی اسلام فرمایي چې قسم وګو خکار باندې دا خلاف ورجو ته خکار شو قسم دې مات کی کفاره ده ورګه څه کوي وتصلحوا بین وتتقوا تاسو تقوا نه کوي وتصلحوا بین الناس تاسو صلح په مابین د خلکو کې نه کوي دا کار مکو والله سميع عليم الله جل جلاله خط اوریدونکو خفوی ده لا آخذكم الله بالله في ايمانكم لنس الله جل جلاله تاسو په لغو قسمونو تاسو کې لغو قسمونو باندې تاسو نه نشي مؤاخذه نشتا
والله چې راغلی مو والله چې پلاس مې لاړه والله چې دا شی مې نه ورکړه دا شي ته چې کلام یې جوړ کړی دا یمین لغو دی مؤاخذه په نشته کومه مؤاخذه نشته چې کومه مؤاخذه په یمین مناقضه کړه او کومه مؤاخذه چې یمین غموس کړه هغه پکې نشته لیکن دا به دې د خدای نامه ولې به دې استعمال خو چې کومه مؤاخذه پای کې دا په دې باندې نشته باقي د خدای نامه توهین کې اوس استاد دغه نامه سره ارزه کې استعمال به زه نه ګوري به دې دا کنه دا الله جل یو ادب پکار دی کنه حکم مؤاخذه چې یمین غموس کړه چې کبیره ده چې کوم نه او دارنګه یې مناقضه کړه هغه مؤاخذه به کې نشته ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نه سې کوم به ما کا سبب قلوبکم بما کا سبب قلوبکم هغه سبانه تاسو خدای باندې چې کسب کړی حضرت استاد والله والله جل جلاله غفور خبرون کې حلیم او صلی والا دې یعنی کسب د قلب سمانه دې کوم دې یعنی قصد او اراده کړی دا دې څه ویل کې یمین مناقضه سم مطلب ده استاد دا قصد کوي زمانه قسم زړه باندې کار نه کوم آینده زمانه کې زمانه قسم دا کار وکوم آینده زمانه کې یو کار کول نه تور باندې قسم کې دې یمین مناقضه ویل کې او دې مؤاخذه سره راوړی او مصیبه سورہ مائدہ و مسیفارہ آیوکم نبی سورہ مائدہ و مسیفارہ آیت نمبر یوکم نبی لا يعاقبكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يعاقبكم پتہ باندې ویل کې پتہ باندې ویل کړو آیت بیا سفر میں کفارہ صدا مؤاخذہ صدا فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم لسو کسات روټي ورکول درمیانه کنه دوه ټیمه او کیسو ته هم یاغې د لس کسان ته کپڑے ورکول پدې کې او تحریر رقبه یا غلام آزادول پدې کې او اوراغه او د عبد الامرین لپاره د استعفاء کوي او چور کوي آسان دی کنه او شو کنه فمن لم يجد چاچ دا هر واحد نمود بیا صيام ثلاثه ایام سورې دې باندې سي زمون مولا صفات ورکړي درې روزي ونی سوي کوئی بس روزه قسم را مدار سو درې روزي ونی سوي غلطه فتوا ده که صحیح فتوا ده قرآن نے فتوا ورکړه فصيام ثلاثه دې هو غلطه فتوا ورکړه ځکه د فار غلطه فاسده بار دي تاکي مانو سره ماتو ماتو له وړي کنه قرآن ہوگا وہ عمل لم یجد چاہتے رہتے سن کے یو نمون تو بیا بس کے بیا فصيام دے تو خود سے ڈالے تو صيام درې روزي ولا ورکه ولا نا چاغه وس نه کیږي نه بیا با درې روزي خیال ده طالبانو په طالبانو په قرده غیر متواتره کې دغه قید راغلی دی فصيام ثلاثه ایام مطلق ده قید د پر لپسې غیر پر لپسې به نشه مطلق ده په دې کې قرده غیر متواتره کې راغلی خیر چې نه فصيام ثلاثه ایام متتابعات نور الانوار هم یاد ده نو مسله صدم حمل د مطلق مقید باندې واجب ده کله چې مسله یو کلاس یو شو کنه مسله نو موږ بس کوو چې موږ فتوا ورکوو چې دا نبی نو بیا بدلو چې پر لپسې نشي اوس پوه شو چې حمل د مطلق مقید باندې کله واجب ده اتفاقا چې مسله یو دا مسله یو ده واجب ده نو تاسو ماشاءالله ویلې کته ګوره طالبانو دغه کفاره شرع للذین نفادا کسانو یقلون من نسائهم شدی علاقه دخلوا نوسرا الى سته ویلې تاسو کانس کې ویلې هدايه کې ورا شي کوم نه چا ویلې چې کوم نه سره قسم کې زمانه قسم نه زب خپل زوجې تاسو نور میاشتې نه نږدې کې کم از کم مقدار را ده سرور نمبر یې حکم نه وي زب خپل زوجې ته قسم نه زب اوسانه نږدې کوم جما اوسانه کوم دې ته ویلې کې اله کدا سرور میاشتې انتظار وکړو سرور میاشتې پورته نږدې نشو قسم سر دا ورسید او خزا طلاق شبایان شددن ودې کې یې او کله سلور مې شو د دنه د زکات کو نو قسم کفاره پر راځي کوی سلور مې شو کم اله نوی او بار دې کم نه اله دې ته اله لیکي نو هغه کسان چې اله کوي د خپل زنانو سره قسم کړي زو سلور مې شو پر خپل زوجتا نه دې کوم جما باندې کوم دغه پر څه پکار دي طرف بو سوار باندې شورین سلور مې انتظار ده انتظار پکې چې انتظار یو کو نو الا قسم سره ورسي او کچره انتظار ونه کو چې کم دې غلطي وشو نو قسم دراره کفاره ورته فإن فاو کچره دی رجوع کړی خپل خبره نه سلور مې شو کې دن داخل شو چې کوم دې کار وکړو فإن الله غفور رحیم خدای په غفور رحیم دی خو جرمانه برا لګره ها څه برا کفاره چې کوم ورسته چې کوم په سورۃ مائده کې آیت نمبر 10 یو کم بیا یو کم نبی ولیکم باین فاو کدی رجوع د خیر رجوع ته ویل کې سمره خپل خبره نه رجوع کړه سرور مې څه بنور دي چې موټین نشو دو مې څه پاسه د غاړه خدانه ولا حد یې وکړو بس خوش به
دې ته ولې رجوع نو قسم و پیرا ہے کنه قسم مات شو کنه وینا زم طلاق کثر دی قصد طلاق کړه سم الله سره مې کنه دې چې طلاق شرا باندې ته خدای کوی دې په اعظم باندې کنه فإن الله بشک الله جل جلاله السميع نوريدن کې عليم خفوي دې طلاق مسله بغیر طلاق د پاره دې خدای عزت مسله ده والمطلقات واخذ چې طلاق کړي شي یا تربص نه دی به انتظار کوي بیان فسن په خود ځانو باندې ثلاثه قرو سو قرو قرو طالبانو سره لفظ دی مشترک لفظ دی مشترک لفظ دی سو معنی دار ده دو معنی یو معنی حیض او بل معنی دا جلالین بابا نه ده خدای باندې به درجات عالی ورته نصیب کی دا او شاګرد برخه ده کنه پرې کې فچل ولې به کړه ده کله شادي مزه پیدا کنه ادا نور چې کوم دین هغه د فچل ور په دې ځګونو کې چې څه شاشي کې طالبان دوکه شوی بنا ور پسې کې شاشي کې طالبان په دې پوښې ویلې نه پوښې نه راشه بس چل ول وسره وکړي نه موږ چل ول ته بس نه پرېو نه به شاشي ولا چل ول ته پرېو نه به نور ولا نه به مولا چل ول ته پرېو خبره با صفا کو کله سره ده اشاشي والا چې خبره کوي چې دا موږ زکه درې هغه کې چې سلاسات د خاص احتمال د زیات قبول نه لري دا بالکل باطله خبره ده په دې کې خیر مسلم په حوالو کې اول نمبر کې حوالو کې ویل کوي دا بالکل مفهوم نه باطل ده پس باطل نه په قران هم باطل نه په حدیث باندې هم باطل نه دغه درجه والا چې کوم دین هغه دا ویل لري سنن حدیث کتاب ذات علی هغه کې چې کوم ده د مشکات حدیث راغله آیت المنافق خلاص مشکات کې په دې سبب باندې ځکه په دې سبب باندې کې حدیث راغله لاندې بل حدیث راغله سلوره په ذکر کړو زیادت راغله سليمان علیہ السلام بارا بخاری کې حدیث تا زبا جکم د شپته بیان سره ملایې کوم جکم ان شاء الله ته هر شو کنه سورته سواد کې به سره شي جکم ده والقین علی کرسی جسدن ته معنا باندې بلکې اغیار غلی بلکې اغیار غلی په بل روایت کې د نسل راغلی بلکې شپږ شه راغلی خو احتمال زیات کم ته ولا راځم تاسو نور زه په دې باندې تنبیه په دې باندې کو دا خبره غلطه ده امام صاحب دومره کوټه ځانو چې د شي نه پوښي خبره کوي دا رسولو کسانو ځان د اجتهاد نه کړی دا امام صاحب اصول نه دي امام صاحب قانون نه دي چې دا ونه وایي چې اصول شاجي چې څه ذکر کړی دا ټول د امام صاحب صاحبانو قواعد نه څه په ځان هم وکړي پکې ابا صفا کول واړي جدا کول به واړي غلط ته غلط ویل واړي خطا ته خطا ویل واړي خو به دلیل و دې کوي خیر تاسو خیال امام صاحب څنګه مجتهد دی کنه دی المجتهد دی تاسو شاشي کې دا قانون ویل نو لور کې چې مجتهد فیصله ګراور په نظر فساد شي کتاب الله باندې کدی کو ته مېراو نشي بیا سره سنت رسول امام صاحب چې کوم شاګردانو شاګردان د قرآن به ټول چې کوم زده او الف به تسې ونده کې به شاګردي به کوله امام محمد رحمت الله دې دا شب ولګاو چې کوم چې یو جمعه کې ټول قرآن یو جمعه کې زده کوي کوم دې مولوی کې چې ځوان به شاګردان هم سم ځوانانو کنه نو سړي خیال چې قرآن پرې د حدیث پرې د ثلاثه جوان خلا او ثلاثه خو جنا راځي کوم دې هغه نورم چې کوم غټي وړي ویلي چې لکه قیاس مقابل کرا شی بیا نو قیاس نه مراد قیاس شرعي دی کنه او د ثلاثه چې کوم د درې ته الله سبحانه د پر تمیز مذکر چې کوم د پر پته سره مؤنث پر بلاتا دا خو د قیاس سره نه وي دا څه شی دی نه وي قیاس لغوي دی کنه او بل څه ویلي قیاس شرعي قرآن حدیث او اجماع د مجتهدین او چې قیاس د مجتهد قیاس شرعي قیاس اصولي دی کنه او دا قیاس لغوي دی کنه تاسو خیال هغه ماشاءالله جو دین ماشاءالله دې کوم اوس راشه ټول امام صاحب څخه کار کوي لاوت په قران باندې قران کې نه دی حدیث هغه پس به کوم دي اقوال صحابه دې کې نه دی هغه پس اجتهاد کې خو الاجتهاد چې مستنبط وي دا ادله ثلاثونه ورخم اوس نو قران کې نظر چې قران کې دا مسله صفا ده او کنه حدیث کې صفا ده قران کې صفا ده حدیث کې صفا ده قانون سره مشترک لفظ وګوره څومره معنی راغلي ټول برابر کې بیا وګوره چې کومه مراد ده کله څنګه ده نو څه معنی شي یو حیض بل راوړې سورته طلاق آیت نمبر 4 چې امام سلام چې دا خبره صفا ده او که صفا ده که په ثلاثه باندې صفا کو آیت نمبر 4 راوړې آخره پاو دا اتهشتمی سپاره پیدام کو طالبانو پس بلې کې ښکارا لفظ سره غلې حیض راغلې لفظ سره غلې حیض راغلې نو قران سو چې مراد د قرؤن نه څه شو حیض نو په سره سب سره منډه و نه سره کې خپل پر اشاره دی ګوره خپل بغیر اشاره دی زموږ دا مذهب دی چې سره په حیض په حالت کې طلاق ورکی خځه ناروا ده کنه ناروا ده د بس کوي بیا پکاره چې رجوع کیو بیا کفر کې طلاق ورکړه او کله رجوع ونکړه او د حیض کې طلاق ورکړي نیم حیض تر شوه نیم پاتې طلاق ورکړه رجوع ونکړه نو مستقل درې حیضونه بنور درې کنه وته راځي دا وضعیت پکاره راځي
یا زیادہ احتمال نه دی کوم دی طالبان ګوره د آیت نمبر 10 سورۃ طلاق سلورم نمبر آیت کې څه فرمایي طلاق وباس کې والله حق زنانا یا اسن چغی نو مې شي من المحیض د سشنه د حیض اذا حیض کو پته ورشو والمطلقات طلاق شوی خزي یا تربصنا بیان کوسین ثلاثه قرودری حیضا دا د کومه خزي لپاره چې د کومه خزي حیض راځي هغه لپاره شو کنه د چاندې به سره کې ملي کو د خیر اسلام نو بیا هغه زنانه چې هغه نو مې شي د سشنه د حیض نه معلومه شو چې خبره د حیض د تو ورنه ده من نسائکم ساسو د زنانهونه 55 سال 60 سال 65 سال تر رسیدي د زمانه او د وخت د علاقه تفاوت دی تاسو څنګه ویلي په شرع القایه کې بعضي په 55 باندې ایسه کې بعضي په 50 باندې بعضي چې 60 باندې دا د وخت خبره ده مزاج خبره ده بوډای صاحب دغه بیماری ناراضي او د بوډای غریب طلاق ملاوي نو دا درې میاشتو کې عادتن سره دي درې هزار راځي نو دغه په ځای باندې 100 میاشتې شې درې میاشتې شې یعنی تاسو کې تاسو شک کوئ فائدہ ته ونه دغه عادت شه ثلاثه اشهر درې میاشتې ولې څنګه بدري میاشتې درې هزار راځي او ته ور د پاره مدشته اکثر نش او اقل انزلس والله لم يحد نهض دغه حیض ناراضي ولې ناراضي معصومه ده حیض ناراضي ولې حیض ناراضي شاندې د حیض ناراضي معصومه ده حیض ناراضي نو بدري میاشتې درې هزار راځي دغه د پاره عادت څه شو درې میاشتې شو خیرم ده بیا پس سوی و اولاد الاحمال اجلهن ایضان حملهن غزنانا چې هغه کې خواندان د حمل له صاحبان د حمل له حاملین هغه د لپاره عادت شو وزد حمل قرآن خبره سبا کړه ته سبا نه کړه اوس په حدیث ده چې سبا کې به ډېر شک واچي کنه او چې سبا هم د توخه مونږ به ډېر مزه وي کنه دا سبا طالبانو د دویم دین حواله جات مارا وړي مې به سم نعمت الله خان جوړ شي جی مشکات شریف جلد نمبر 2 مشکات جلد نمبر 2 باب د بیان د سې کې متعلقه سراسه کې او صفحه نمبر 240 صفحه نمبر 240 نمبر صفحه دا دویم جلد مشکات بحث د سې د طلاق او متعلقه سراسه الفاظ د حدیث څنګه چې خبره نورم صفاشي ولې کله شو الفاظ طلاق علامته طلاق دا وینځي تطبیقاتان دو طلاق دي دغه غني سب باندې ځي کنه یو دوه خو دي سب خدای یو خدای سب کینو تو طلاق مکمل شو وعدتها عدت د وینځي حیزتان لپس پکې طهران راځي که حیزتان راغلي نو قرآن حدیث خبره سبا لکنه نو تاسو څه کوي چې مجتهدین بیا ثلاثه مراتب څخه خلی بیا نه لا خو دې اجتهاد ده قرآن حدیث کې خبره سبا شو امام صاحب په دې باندې خبره سبا کړی دا رسول شاشین ولغاز خپل چې کوم نه قواعد دي ګوره او په طالبانو باندې خپه کوي چې دا دې مذهب او دا مذهب او دا مطلق ځکه کوي دا مذهب په دې باندې کوي خطا خبرې طالبان خلاصو طالبان په خلاصو نو که طالبان اوس موږ دا خلاصو دغه ولا شاشي والا او د دلنوار والا غیبت وکړو که پیادابی موږ د کسب قائم او کنه خدمت هم وکړو د امام صاحب د مذهب خدمت هم وکړو په دې باندې موږ ټول د جزای خیر راکړي چې د خدای موږ رايخ کی نو وسه د ګوره طالبان چې ول مطلقات يتربصن ول مطلقات کړه اسلام چې کوم د حدیث شو کنه شو خاص مطلقه دې مراد شګه ټول مطلقه دې مراد شي خاص ګوره کوم مطلقه دې مراد دي خیر ته کې قرآن لګي کنه ګوره مطلقات عام شو کنه هر مطلقه ته کې خیر لګي خاص کې نو پته به خاص کې الله خصوصي طلاق باندې خاص کې چې کوم نه غرو سنا دې شوی کوم مطلقه به کوم نه د پارا کوم مطلقه د پارا بدري حیزوي چې داغه حیز راځي راځي یو خدای شو کنه چې حیز نه راځي بډای د شندې ماشومه د څومره شي بیا یو دا کار شو آیت نمبر 4 په کې خیر ولګي کنه بل کده غړي چې حمل نه وي بل قید په کې څه لګي بګي که حمل د مطلقین نو دغه د پاره د څه نو اولاد الاحمال اجلهن خیر نو شو ځکه قیدونه شو یو قید په کې بل ورواچو کله څنګه درې چاندې باشه نو اعلی وکړ دي نام پردي چاندې طالبان سورۃ احزاب راوړوي اول پاو د آیات نمبر جن یو کم بزوس او سورۃ احزاب د اول پاو د دویشتمه سپاره را وزګور چې چاندې جن ضروري دي او غیر ضروري دي فرضي دي او قرآني دي او بدني دي سورۃ احزاب دویشتمه سپاره اول پاو آیات نمبر یو کم بزوس یو کم بنزوس نمبر آیات
هغه خیر به طالبانو چې کوم د سوي یو کم بزوس نمبر کې چې کوم خیر بداوي چې دغه مطلقه به پس د جما نه طلاق شي، پس د دخول نه طلاق شي، مدخول بها بجکن وسد ګوره یا ایه الذین آمنوا المؤمنات اذا نکحتم المؤمنات کله جتا مومنان زنانو سره نکاح کو ثم طلقتموهن بیا تاسو هغه طلاق ورکو من قبل ان تمسوهن مقد مسکولنا چتا سم مسکړي فما لكم علیهن من عده تعتدونها تاسو د بار باندې عدت نشي تاسو شماروي دا باندې عدت بیا نشتا خیر نه طالبانو او فقہ کې بیا کې نه چاندا په بل مروجه ده فقہ نه کوم ده چې دا خلوت صحیحه حکم ده سره دی خلوت صحیحه نه هم مخزه کې خلوت صحیحه سبب ده سره بارا جما ده بارا کنه او شریعتو کې چې حکم په سبب باندې ده مسبب لګي کله چې اصل سبب پټوي لکه تاسو چې کوم نه کنه دا کې ویل چې علاج سبب ده سره بارا خروج نه مې ده بارا نو هغه پټ ده کله قریب پته نه لګي نو په دې علاج چې هغه ده بارا سبب ده په دې باندې حکم ده سوال لګي دا څه مثالونه چې د فقہ نو خبره ودی خو بس دومره تاسو لپاره کار دی چې په سبب باندې حکم لګي نو سمره چې خدمت صحیح نه شي جما نه شي نو دا غیر مخکې طلاق مله شغله لپاره بیا اېدا ته نشته کوم نو د دې مطلقونه مکمه چې کومه مطلقه یا هغه مطلقه شي نږدې کټ شي ورته چې نه به پر اېدا نشته ته پوه شي را چانه ضروري وسو او کدا ونه بیا بدرو راځي کوم سو د عذاب بکله راځي او سورې طلاق بکله راځي او کدا به هر شي بیا دا خدای ولې درجه ته کوم برخه ده کنه کدا څنګه عذاب چې کوم نه به سورې طلاق د شپږه مې درجه برخه نو هغه د ور په کې چور کار خراب نشو کته ګوره طالبانو دا فرضي چاندي طالبانو کوي لګي یا په طالبانو تاریخ د فرض بیا کار خرابې کوم تاسو یې نه پوهه کنه خلاصې څه لیکلي چې فرض سره پرې نو سکی کار خرابې کته ګوره طالبانو نو ځا خبره صفاشه چې خروج مراد څه شي ده شک پکې 1% تاسو پاتې شو شاشي کې خوش راس شکوک او اوهام دي او بالکل خطا خبره ولا يحل لهن نحل عليه رزقنا او د پارا اجتم نشری پټ چې ما خلق الله في ارحامهن او چې الله جل جلاله پیدا کړی په ارحام کې که حیز ده هم نه پړای حل و چې درې ده پوره شوکا اولاد ده نو دا به حل وي چې اولاد ده دغه دې پر وځي هم کله کله چې له سمې شو د ورسې کوم او کدا دا بیان دي چې بدري مې سي پوره شي پسې پوره شو لاړه بشي د بچا سره نکاح کنټرول عمر په جنا کې ملک مبتلا دي کنه دا معتدد غیر ده نکاح د برسنه کې ټول عمر وکړ خراب شي نه بالکل صفا بیان بکې چې حمل نشتا نشتا حیستا نشتا مکمل بیان بکې ان كن يؤمن بالله كجيد غزنا يقين به الله جل جلاله باندې واليوم الاخر اور اخره باندې ومودتهن او خواندا ندي احق زیاده حقدار دي بردهن واپس دې چې به ته واپس یا رجوع کیا تجدید نکاح ہوتی په ذالک بڑے بارے کې طالبان تجدید نکاح کله کې چې بیان دی یو طلاق بیان دی دو طلاق بیان دی رجوع کله کې چې یو طلاق راځي دی یا دو طلاق دا قاعده پکې ولا غوغنم ځکه چې دا فرضي قاعده ده ځکه کدریم طلاق ورکو بیا رجوع مونږ نشته روان دي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجي زوجا غيره روان دي کنه دا قاعده پکې لګي ورته رجوع کله چې یو وی یا دوه کم دی ورچی تجدید نکاح باید چې کله چې یو وی یا دوه بیان ورته او چې دریم طلاق ورکو بیا رجوع مونږ نشته ختم وي حتى تنجي زوجا غيره روان وبولتهن حق بردهن او خواندان دې زیاده حقدار دي په واپسې دې سبس غلطي وشو هغه توبه بشرم توبه وسند د پاره باندې شکار نه کوي بيدان کې دې باره کې ارادو کچري دي اراده کړ اصلاح چې کم دي اصلاح پنځ باندې ذکر سره روان دي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ظلم زیاده لپاره باندې صاحب اصلاح د پاره بس غلطي شي او بس تر پته رہے پیدا باقی روزګار ولهن مثل الذي يدخل د پاره په مثل هغه دې په خواندان باندې علي ولهن دخل د پاره مثل الذي په مثل دي عليهن چې په دې باندې کوم حقوق دي بالمعروف په خیر د پیسې مماثله طالبانو په کیف چې کوم دی ویګنه ته کوم واسف په کیف دی کوم دی او کم خبره نه ځکه چې روان دي پس ولر رجال عليهن او د نارینه د پر په باندې درجه ثابت حقوق زیات دي والله عزیز الله جل جلاله غالب دی حکیم حکمت والے وجه سره طالبانو وجه چې کوم په سورته نساء کې ذکر شوی دا چې دا ولې الرجال قوامون راوړ ویلي دی سورته نساء سره درشم خوشو
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. دا خرچه څوک برداشت کوي؟ تاسو موږ ته لږی کې راړه para paña ډاکټر صاحب ودا ته کې خره او ګندا خرچه کې نه سمو ته لږی کې دي کنه ایو دا څنګه راغله چې کوم له یو صاحب لیکلي دي چې توبه چې کوم یو کس د جما په منځ کې بسم الله ولستا فقد کفر. چا چې د جما په منځ کې بسم الله ولستا فقد کفر. او فتوا بطنی تاره کوم کتاب لیکلی دا نه شمه چې لري دا کتابونه گویا دا پرونو یو چې راغله وګنو چې د ځخی کاری لیکلی کنه چې عبد النبی نوم خبر شرک دی مې د دې په پرېشن نو خبره ورنه شیو بشي نهمي سپاره پدریم پاو کې اخیره کې هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وجكم مفسرين غلطیاں نکړم بګي بیان کو بګي آدم علیہ السلام قصه شدید شرک په تسمیه کړي و آدم علیہ السلام دا کنه او شرک دونه شرک نه ته خبر طالبان دا سره جدا چا لیکي دا چې کوم نه په خپل باندې خبر باندې کافي شوی دی دا سره دې فتوا باندې دا کابر شوی دی نه دلو ودلو شوی دی ولې ځکه ما چې کوم خبره ته وګورم ما دا قران نه درته وګورم ما دا حدیث نه وګا دا چې کوم دواګان دی پسې کې راغلي حدیث کې راغلي په دې کې مشکات تاسو بیا وګورئ دا له بعد دې دیم جلو وګورئ انسان پټم کې کوم کې چې الله ملا تجل شیطان فيما رزقنا نصيبا او دا غي نه مخکې چې کوم دی بس او چې ابتدا کې بس وي اللهم جنب شیطان اللهم جنب شیطان لري کې وجنبنا شیطان موږ شیطان نه پاړه کې په دې کې یې دا چا ویلي جانان ویلي او جانان سوي چې دا وایي چې نبی له سلام برما چې بیا به کوم دی شیطان وتا کله ویل بسم الله ویل او د په قسمت کې د زوجانو په قسمت کې ولې کله شو نبی له سلام شیطان دوه ضرر نشي رسوله او سب سبق ورکړي فقط کفاره دې نو تاسو په سره په خبره باندې کوي دا تعلیم چا ورکړي حضور دې سره کفر تعلیم ورکړي خلکو ته مشکات دی وګوره چې ایمان مسلمان شي دا سه مفتیانو باندې بس کوس مفتیان دي طالبان دې په دور کې فقط کفاره د سه مفتیان نه خدای موږ ساته کړل ما ته چې کوم دې قران دی آیات وقدموا لانفسكم من تفسیر وګورئ او شیخ وقدموا لانفسكم من وګورئ تفسیر وګورئ هغه مشکات ته جن دغه دواړه دغه مشکات مذکور دي بس من قران او حدیث بیانو دې کې به کتابونه ګورئ دې بس مفتیان په دې ورته هوایي سټیشن ته کوم بدغه باندې ولاړی په منبر باندې جمعه مو ذکر منبر باندې ولاړی چې ټول راځي په دې ورته ولا دا خو شیطان په دې باندې ورته خو شیطان خو دې جایز دی وایي نسې مفتیان باندې یا نو څوک بیانې بیا په دې باندې ته هدایت وکړه کله ګورې طالبانو خلک ګمراه کړل په دې شټو باندې فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا مشکات باب العلم اول نمبر کې فضلوا واضلوا څومره کسانه چې ما مور کړې په دې باندې دا حرام وخوړه ده حرام خو سره حرام دي نه هغه وخوړنو ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلون بغیر علم څومره حرام خوري چې کی او خو سره خلک خوري دې په پاتو باندې دغه برابر پیټي په شا باندې کله ګورم پتاو لیکلي دي خو سره خورل حرام دي او دلیل فتاوانه پېښ کو حدیث ته ځګنه اوس کله ګوره طالبانو کم سے کم کل دې په حاشا باندې لیکلي حدیثونه ذکر کړی تاسو ته کانسي ما خو دې کله خیر کله ګوره طالبانو شیخ الحدیث صاحب کله خبر نه پتاو دوی هم لیکلي هغه هم خبر نه عالم دې لیکلي شامل دي چې کومه غټه پتاو ټول نه لیکلي چې په حیوان کې وسره حرام کله ګوره طالبان به حرام قرآن جدا حرام د حدیث جدا تاسو ماشاءالله طالبان وي کله ګوره طالبانو الطلاق مرتان طلاق ورکول جنن دو یو طلاق مرجوی دو طلاق مرجوی یو طلاق هم باین وی او دو طلاق هم باین وی خدا د آزاد خبره ده وینځ د پر دو طلاق بیا مغلظ فإمساكم بمعروف بیا بندول لبن ساتل لید د وزنانو په هي طریقې سره پرځي کې بسو کې رجوع وږي او په باین کې بسو کې تجدید د نکاح او عدت کې دم او تسریحهم به احسان یا رخود لري په طریقې سره سو دمو ټیم به پوره شزه په مخالي خي ولا يحل لكم نجائز کی حلال کی تاسو باران ته خروج تاسو اخلي مما ده مال حرام نه اتيتم ان کې تاسو دې تور کړه شیان څه مال به واپس نه اخلي ځکه چې تاسو هدايه ویل دې هدايه ولا کنه چې واش په تیر شو نو څه مال ورکړه دغه واس پورا شو باقي نور اضافي خورواګانی دي هم تبرعات دي واش په تیر شو مہر واس پورا شو دا باقي څه څنګه دا ټول اضافي مزيدي ګره هم بس واپس پته نه اخلي
الا يخافا الله يقيم حدود الله ها کدا دوړه زوجان یریږي چې د دوړه با قائم نه کې حدود الله جل جلاله یعنی خدای پاک کوم حدود مقرر کړي خدای لپاره خوان باندې خدای لپاره نشي پورا کولای نو بیا هغه لپاره سړي فین خفتم کچې تاسو ویلې الله يقيم حدود الله چې د دوړه با قائم نه کې حدود الله جل جلاله حقوق د زوجانو نشي ادا کولای خرد به مخه وشي وای مې ته خوشي خرد چې نه چاته چیرې ته خوشي خرد چې څلور میاشتې ته خوشي بچي خدای ته حواله کوي خدای کوي دا کدي کنه دي بچي خدای ته حواله کوي خدای پاک ته حواله کوي خدای ته حواله کوي چې کوم دې شي بار کې روان دي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن اخذ اقرم بچي خدای ته حواله کوي دغه ته نه لاړ شي بچي خدای ته حواله کړی والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا قرآن حديث فرمائے سے سبب کے حدیث میں ہر ایک رئیس ہے كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اخر کے وی فالمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنها هذا ګوره طالبانو خدای ته بچي ولا کې خدای تبا دا هدا څه کسانه پر به دا حکم دی فلا جناح عليهما سغنانش تهار نشته پر زوجین باندې خلق او باندې په مقصد دی تاسو کې چې دی او بدا خزا دې سره دا مال چې کوم مال را اغسطه واپس ورکا او خاوند چې ما چوټي کې بس مال چوټي راغله دې ته خلع ویلې کی د فقہ کتابونو کې بس چوټي هو گیا تلک حدود الله جل جلاله حدود حدودی فلا تعتدوا تاسو دې نه تجاوز مکوئ ومن يتعد حدود الله چاجد الله جل جلاله حدود تجاوز فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي فإن طلقا کچره طلاق ورته تو خوشي کنه طالبانو من کې جمله معترضه خلا نو دلوار نه کړي کوم دریم نمبر راغی فإن طلقها کچره طلاق ورته نو سو بشي مغلظ شو فلا تحل ذو حلالیه دغه زنانه له دغه د پارا طلاق ورکول د پارا والا د پارا شی د پارا من بعد پس دریم طلاق نه حتا تر دې پورې تنګیا چې دا قد نکاح کی زوجن د خاون سره غیره چې غیر دا هغه نه ده طالبان ما ته ګوره موږ باندې جګم د شاشتي گزار شوی دی کته څه خیال کړی ګوره ها شوابونه گزار شوی دی چې تاسو موږ ته چې خبره وایي سبق قید نه لګي په کتاب الله چې تاسو په خپل کې لګوي قرآن کې راغلی چې حرمت غریزه کله انتها ته رسي صرف نکاح سره کنه حتی تنکیه زوج حتی انتها د غیر پر راځي چې نکاح وشو حرمت غریزه مکمل ہو گیا او تاسو نه چنا بګین ګوټه باندې کې سکی بګین تاسو بګی دې لګم حدیث او سره او د ویلې نو تاسو په خبره وایي سقید ولګاو چې علاوه حرمت غریزه انتها ته رسي چې خزر سړی ګبین ګوټه او سړی د خزر ګبین ګوټه وسکی تاسو خبره وایي سقید ولګاو موږ ته چې مې لګي په خپل باندې لګوي ځکه خیر دې شاشیدا نو انوارم نه جوابونه غوښتل کړی دي یو دې چې بل دې کې شیخ ماته کو سو جوابونه کړی یو جواب راکړی دا حدیث موږ چې کوم دې چې کله دا حدیث مشهور دی سیاست او حدیث مشکات کې مستدل کنه مشهور حدیث خبره مشهور سا خیر لګول چې دې اتفاقا او بل جواب دا کړی چې موږ دا حدیث راکړل نو قرآن نه خپل ثابتو په قرآن نه ثابتو حتی تر دې پورې تنګیا چې جما وکي دا زنانا سو کی تنګیا نکاح په معنا جما کم ده وګوره به دې حشو مشو باندې کله حشو کې ګوره په معنا دې سره دې کم ده دا جما وکي او د نکاح په دې زوج د مستفاد شوی دی چې دا جما وکي زوجن د زوج کم زوج غیر او چې دې اولنا غیر د نکاح د زوج د مستفاد نکاح د څه مستفاد شو زوج بکره چې نکاح شوی کنه نکاح ثابت شو چې نکاح ثابت شو هغه سره دوسته کوي نکاح نه پس خو نکاح نه کی جما به نه په قرآن سره دې موږ دا خبره ثابت کړه چې دخول شرط ده د صد لپاره انتها د حرمت غریزه ده لپاره زړه شاشي زنده باد کله څنګه بلې طالبان سویل شاشي بابا هغه دا ویلي چې خبره وایي چې کتاب الله سمو نظر شي تطبیق نه کی یا به ترک وی کنه د مشکات شریف حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا غیر ابي دا فرمایي چې نبی اسلام فرمایي کله خځه چې نکاح وکړي بغیر د اذن د ولینا فنکاحها باطل خیال مشوم دې سره معارض ده حتی تر کې سره معارض ده کنه تو سر روان ده فلا تعذلوهن اينكحنا دې کوم دې نه ثابت دي کنه اينكحنا کوم سی غلط روان ده نمبر کوم ده 200 او 2 روان ده لاندې
دا غیر ثابتې دا چې خدای نکاح کول شي دا ثابتې دا په شمار حدیثونو ثابتې دا چې خدای په الفاظ سره نکاح کی او باطل نه لهدا حدیث شی متروک حدیث کې شاشین علماء ټول لیکلي چې حدیث په اعلی دلیل د شرعي دویم مرتبه کې شکرې کې سرور شرایط په حدیث کې موجود دي اول شرط چې کتاب الله سره معارضه نه وي دویم دا چې حدیث مشهور سره معارضه نه وي بل دا چې دراوی خپل عمل وا خلاف حدیث دې په خپل خلاف کړي علماء کې څه شته کوم ورېره چې کوم خوري له نکاح ورکړو ورېره خوري له نکاح باندې ورکړو مسکه چې کوم دې نه تر چې کوم نه نه چې کوم نه په دې سم نو خیالم شو عبدالرحمن رضی الله عنه لوري ورکړو چې کوم دې ابن زبیر رضی الله عنه دې ورکړو اسماء رضی الله عنه دې ورکړو ورېره خوري دې ورکړو یو تر نه خاله جوړيږي او بل تر نه څه جوړيږي عامه جوړيږي کله تاسو ویل کنه ولي چاته ویل کی ثم الولي العصبه بترتيب الارث او عصبه تاسو درې قسمه جوړ کړي دا عصبه بنفسي بس اول اصول بیا فروع بیا اصول بیا ورور وراره وین سفر بیا تر وین سفر دې دا زنانه پکې نه راځي او دا وګوره خاله عامه پسې کې راځي زیر فروز کې راځي که عصبه کې راځي تاسو ما کله میراث هیر کو ماشاءالله مفتیان جزاک الله رئیس الدین صاحب وسام پاکو ورته شو څه کې راځي عصبه کې راځي که زیر فروز کې ماشاءالله عامه خاله په زیر عامه کې راځي څنګه راځي دا زوړ تکړه میراث هم په یاد ویلې شیرین بنا وکړه دغه برکت ده هم شیرین بنا وکړه دغه برکت یې زما هر شوی ده خیالم چې دا څنګه راځي هغه کې نه راځي نه عصب نفسي کې راځي نه غیري کې راځي نه ما غیري کې راځي بلکې څنګه راځي زید الحمد راځي نو دغه عمل هم د خلاف شو ومنګ ته مولایان طالبانو مدرسان سوې ايما امراتن خیالم دې ايما امراتن نکحت نفسها الى اخره ايما امراه دا حمزه وصله کې قطعيه تاسو نه تاسو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته کله څنګه دا نو مزه سره یاد دې حدیث کې چې کوم انما لكل امرئ ما نوى کنه تاسو دې کې او دا سره هم سره بارا وایله دې ځای لپاره اته کې به کړه سوال ورکولا په دې باندې زموږ په حال باندې رحم وکړي کته ګوره طالبان دا تکاله چې خاري موږ تقریبا کنه شپږ کاله وکاله تکاله چې خدای زموږ په ځای ولګي الا په ځای ولګي چې جاری کوي کته ګوره طالبانو فین الله کہا کہ چرے طلاق ولا ورکو زوج ثانی دیم زوج بیا اول پورا عدت بتیر شي عدت خبره تیر شو کنه دې درې طلاق نه بس عدت بتیر شي هغه بیا بل څه نه کاو کې هغه بیا په خپل مرزه طلاق ورکړي هغه عدت بتیر شي نو مسجد تقریبا سره ډېر وخت کېږي بس کډیر وخت او که حمل هغه سره بیا ولا حمل خو بیا کیسه ودا شو کنه کته ګورې طالبانو فین طلقا کبن زوج طلاق دې خدي تور کو فلا جناها اس ګنا نشتا اره ما پرې ډوړ باندې ایت راجا چپل من کې او بدر جو کې ان نا کچره دې غالي ګمان ایو قیمه چې ډوړ با قائم دي حدود الله جل جلاله یعنی حقوق د زوجانو خدي خان حقوق یو بل ادا کوي وذلك حدود الله د الله جل جلاله حدود دی یبین واجب علی لقوم یعلمون قوم نه پاره شوی ويږي ويرا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړنه نو تا فبلغنا هغه ورسېدل اجلهن خپل نیټه طالبان دغه سمانه ده فبلغنا مجاز بالمشارفه چوره لیکي مجاز به اعتبار ما یو لري قریب ورسېدل لکه من قتل قتیلا ولا خبر ده لکه چې ټیم پورا شو بیا نه بس بیا فهم سے کوهن ناراضي بیا لاړه دې کوم نه چپه هوګیا بیا کله کې یو طلاق یا دوی تیر داګون بیا منت لکه زاری لکه جرګه به کوي مدد کې تفسیر وګوره مجاز بالمشارفه دې ته کې مجاز په اعتبار ما یو سمانه دي قریب ورسېدلې خپل نیټه عدت تا فامسكوهن دغه چې ټیم پورې چې فامسكوهن ستا حکومت ختم لګیا مفسرین فرمایي قارب نه دې نږدې شو دا تاسو دې باندې کې به معروف په خیر کې سم معروف مخې تیر شو هغه سره چې راځي کې ورو کم یو دوه او په باین کې تکلیف نکاح او یو دوه ورخه درې کدا به نشته او صرحوهن یادا پیدې خوشي کوي د معروف په خیر طریقې سره سو تماټه پورې څه په مخه دی ولا تمسكوهن تاسو ما بندوي مې صاحب د ازنانه چې نرجو ام تدیر نکاح سره کوي صدا بار ضرر نه بعد ضرر رسول چوس قران عزیز حکومت نه ختمي راشد تجدید نکاح بیا رجوع د وکړي چې دا ټول زورونه دی وباسه څنګه زما دلا زرا نه وي نادا کار باندې کې تا د چې تاسو تجاوز کوي زیاته وګي پاره مندا کار نه کوي و مې فل ذلک چا چې دا کارو کو زیاته وګو ظلم وګو خد سره فقط ظلم نفسا دا بچا ظلم وکړو دغه قیامت ورځ روانه ده کنه
د کونډې په دې د بارابا نبی له سم فرمایي قصاص هغه ستل شي چانه د ښکارور نه دې مظلومه تور سره نه بچ کم دې لپاره به انتخاب نشي غسره خدای پاک جل جلاله غفور رحیم دې غنی ذات دې خپل حق ما په خدای بنده حق کدا ګوره تعالی الله بازار سے چاہتے شو کنه فلا تتخذوا آیات الله تصمن سے احکامات الله جل جلاله هو ذو فسرا نن سره پښتنو خو انګپ ته جوړ کړی دی کنه هر مجلس کې قسم کوي طلاق سره سره به کوم نه زمانه پروا نه کوي د الله جل یو احکامات ته پوره پټو کې نه کوي او د ګورو توضیحات کې نعمت الله جل جلاله علیکم وتا سبحان وما انزل علیکم من الكتاب وجل جل جلاله نازل کړي پتا سبحان د کتاب نو حکمت او حکمت څه نازل کړي وه جلیم نازل کړي وه حکیم نازل کړي وه حکیم څه دی بیا حدیث دې شرع احکامات پکې دي بته یعذکم بی الله جل جلاله پر ستا نصیحت کوي وتقوا الله الله جل جلاله نو ویلې احکامات پر ټوګه مسفره مکوي وعلموا تاسو یقین کوي ان الله بیشک الله جل جلاله بكل شيء عليم بهر شی باندې خبره ده جدا شری د ایمانو هغه مخکې علی کل شی قدیر جدا شری ده تفسیر نبراس کړي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَّتَاسُ طلاق ورکړه او ته فبلغنا اجلهن دا وستریوانو پورا ورسېدخه پورا ورسېنه پورا شو هغه نه پس بیا بزی چې کوم دی بلچا سم کولې شي خپل خاون سم کولې شي حکم صورت کې چې یو وی یا دوی فلا تعذلوهن تاسو دا زنانه من کوي ايان کې انا ازواجهن چې دي نکاح وی د خپل زنانه سره دا یو طلاق خبره ته طلاق خبره خام درې کې بیان نشته چې دی واپس د خپل زوړ خاون سره نکاح کوي تاسو د خځه وارثان ته تاسو ما من کوي ايان کې انا ازواجهن دا خبره ثابت دي کنه چې نسبت